Assalamu alaikum viewers, welcome to another biology lecture. नन बमूंग स्टडी को साइटोप्लाज्म बारके बारके बमूंगा स्टडी को मूंग स्ट्रक्चरल ड्राकले दे साइटोप्लाज्म की जो कम ऑर्गेनीलीज दी आगे बारके बमूंगा हम डिस्कशन को जो कम ऑर्गेनीलीज साइटोप्लाज्म के कम कंपोनेंट्स दी साइटोप्लाज्म के मौजूद आगे बमूंगा स्टडी को सो د سایټوپلازم چې کوم ورډ دی هغې سایډ ته راځو. سو سایټوپلازم کې زموږ سره چې کوم د سایټوپلازم کمپوزیشن دی هغه د ټو ورډز نه شوی دی. یو دی سایټو اور بل دی پلازم. سایټو مطلب دی سیل اور پلازم مینز فلوئډ. ټیک شولو. سایټالوجي مونږ ویلی شو د سیل سټډي ته سایټالوجي ویلی شي. نو سایټو چې کوم ورډ دی هغه د هغه ځای نه اخیستلی شوی دی. سایټو سیل. پلازم که تاسو خیال وکړئ مونږ پریویس لیکچر کې سیل ممبرین باره کې ډسکشن کړی و. سیل ممبرین ته مونږ پلازما ممبرین هم ویلی شو. هغې ته فلوئډ چې کوم ماډل پیش شوی و فلوئډ موزیک ماډل یې ورته ځکه ویلی و چې دا چې کوم سیل ممبرین دی دا زموږ سره د فلوئډ نه جوړ دی. هغې په وجه هغې ته پلازما ممبرین هم ویلی شو. نو پلازما مطلب دی فلوئډ. نو سایټوپلازم چې کوم دی دا زموږ د سیل یو داسې حصه ده چې دې کې زیاتر چې کوم دی فلوئډ موجود دي. که تاسو وګورئ د دې کمپوننټ سایډ ته راځو. اوله کې خو تاسو دې باره کې دغه وکړئ چې سایټوپلازم چې کوم دی دا 90% واټر نه جوړ دی. کمپوزیشن د دې څه دی 90% واټر سایټوپلازم کې موجود وي. دې کې چې کوم کمپوننټس دي هغې کې دی اول سایټوسول چې کوم دی دا زمون سره لیکوډ پورشن اف دی سیل دی. دا به مونږ ډیټیل سره ډسکس کوو مخکې. بیا دی زمون سره سایټوسکیلیټن دا یو فریم ورک دی د سیل. که تاسو وګورئ سیل کې زمون سره داسې ټیوب لایک فریم وي چې هغې ته ویلی شي سایټوسکیلیټن. دی چې کوم دی سایټوسکیلیټن دا به مونږ فردر ډیټیل سره ډسکس کوو مخکې. لیکن دې کې زموږ سره مختلف کمپوننټس به دي. هغې کې د مایکروټیبیولز، مایکروفیلمنټس، انټرمیډیټ فیلمنټس. مایکروټیبیولز چې کوم دي دا ټیوب لایک دي. مایکروفیلمنټس چې کوم دي هغه تھریډ لایک دي. بیا دی موږ سره سایټوپلازمیک انکلوژنز. دې کې زموږ سره سایټوپلازم کې چې کوم دی میکرو مالیکیولز هم موجود دي یا بایو مالیکیولز. هغه پروټین شولو، فیګمنټس چې کوم دي، کاربوهایډریټ، لیپډز دا هم موږ سره سایټوپلازم کې موجود دي. پروټینز به موږ ډسکس کوو چې دې کې کم پروټینز موجود دي کاربوهایډریټ باره کې اور لیپډز باره کې. لیکن دلته یو ورډ یوز شوی دی فیګمنټ. که تاسو خیال وکړئ نو انسان په سکین کې چې کوم دی یو قسم کلر وي چې هغې ته ویلی شي پیګمنټ، یعنی میلانین فیګمنټ ورته ویلی شي. هغې کې میلانوسایډ موجود وي او دغه میلانوسایډ چې کوم دی هغه د نور سره تعلق ساتي، یعنی الټراوایلټ ریز سره. که تاسو خیال وکړئ چې کومو علاقو کې ګرمي ډېره زیاته وي د هغه علاقو خلک لکه فار ایگزامپل ویسټ انډیز والا چې کوم دي یا افریقې والا، دا خلک ډېر زیات د دې سکین چې کوم دی هغه بلیک کلر کې وي. څه وجه ده؟ ځکه چې سکین کې چې کوم سیل دی هغې کې یو قسم فیګمنټ موجود دی، هغې ته میلانین ویلی شي. په دغه میلانین فیګمنټ کې یو قسم سیل موجود دی میلانوسایډ. دغه میلانوسایډ د نور سره تعلق ساتي، یعنی الټراوایلټ ریز سره. الټراوایلټ ریز چې کوم دی هغه تیز وي نو د هغې په وجه دا میلانوسایډ چې کوم دی دا خپل کلر چینج کوي، ډارک کلر ورکوي، یعنی بلیک کلر ورکوي. چې کله الټراوایلټ ریز ویک وي نو دا زموږ سره څه ورکوي، یعنی لایټ کلر ورکوي. نو دې وجه باندې چې کوم خلک د ګرمو علاقو دی نو هغو سکین څه وي، بلیک وي. چې کم خلک په یخو علاقو کې اوسیږي نو د هغو سکین که تاسو وګورئ هغه لایټ کلر وي. ولې چې هلته الټراوایلټ ریز چې کوم دی هغه دومره سټرانګ نه وي، یعنی تیز یې نه وي. نو دې په وجه باندې د هغو سکین څه وي، لایټ وي. بیا دې کې موږ سره څه شی دی، ارګنیلیز موجود دي. نو ارګنیلیز مطلب دا دی چې لیټل آرګنز انسایډ دی سیل. ارګنیلیز کې زموږ سره زیات ارګنیلیز دي. مایټوکانډریا ده، ګالجی افریټس دی یا ګالجی باډي، انډوپلازمیک ریټیکولم دی. دا به موږ ون بای ون انشاءالله ډسکس کوو په ډیټیل سره.
स्ट्रक्चर साइड ته راځو نو پریویس لیکچر کې تاسو ته ما سیل ممبرین باره کې ډسکشن کړی و د هغې چې کوم ماډلز و هغې باره کې موږ الریډي ډسکشن کړی و لیکن سیل ممبرین نه انسایډ چې کوم دا زموږ سره پورشن دی نو دا زموږ سره دی سایټوپلازم اور دا لیکوډ پورشن دی یعنی دی کې زموږ سره فلوئډ پورشن دی دی کې 80% چې کوم دی هغه واټرز موجود دي داسې به کې سایټوسول دی هغې کې چې کوم دی هغه هم زموږ سره لیکوډ پورشن دی بیا دې کې مختلف کمپوننټس یعنی مختلف ارګنیلیز دی کې موجود دي اوس سایټوپلازم دوه قسمه دی یاد ساتئ سایټوپلازم چې کوم دی هغه په دوه قسمه باندې دی یو ته ویلی شي اکټوپلازم اور یو ته ویلی شي انډوپلازم اکټوپلازم کم ځای موجود دی او انډوپلازم یاد ساتي د سیل ممبرین سره خوا کې چې کوم د سایټوپلازم کم پورشن موجود دی د سیل ممبرین سره نږدې نو دې ته ویلی شي اکټوپلازم یعنی آوټسایډ دی څه شی دی اکټوپلازم اور دا زموږ سره نیوکلیس دی د نیوکلیس نه چې کوم ممبرین ته او د نیوکلیر ممبرین یعنی د نیوکلیس سره چې نیر کوم د سایټوپلازم پورشن موجود دی نو دې ته ویلی شي انډوپلازم ٹھیک شو اوس دې نه بعد زموږ سره چې کوم دی دلته دا ما سټرکچر راکلی دی دا زموږ سره دی ګولجي باډي ګولجي باډي ته ګولجي اپریټس هم ویلی شي دا چې کوم دی د دې فنکشن څه دی په سیل کې دا به موږ 1 by 1 په ډیټیل سره ډسکس کوو لیکن شارټ چې کوم د دې فنکشن دی هغه څه دا موډیفاید کوي پروټین اینډ لیپیډز بیا دې نه چې کوم دی لاندې تاسو وګورئ نو یو سټرکچر ما راکلی چې هغې ته ویلی شي سینټروسوم سینټروسوم فنکشن څه دی په سیل کې دا مینټین کوي ایکول ډسټریبیوشن اف کروموسوم اینډ ډاټر سیل په ډاټر سیل کې چې کوم دی زموږ سره د کروموسوم ډسټریبیوشن چې کوم دی هغه څه ایکول ساتي ټیک شولو بیا زموږ سره یو انډوپلازمیک ریټیکولم دی انډوپلازمیک ریټیکولم بیا دوه ټایپس دي یو دی سموث او یو دی راف دا به مونږه ډیټیل سره ډسکس کوو ځکه چې دا دې کې ډېرې زیاتې خبرې دي نو دې په وجه باندې به دا مونږه ډیټیل سره مخکې ډسکس کوو بیا زموږ سره دی نیوکلیس کې انسایډ یو پورشن چې هغې ته نیوکلیولس ویلی شي او چې کوم په سایټوپلازم کې یعنی د سیل د یوکریاټیک سیل چې په سنټر کې کوم مونږ سره موجود وي هغه څه وي نیوکلیس او نیوکلیس چې کوم دی دا زموږ سره څه شی دی کنټرول سنټر اف دی سیل دی د سیل چې څومره اکټیویټیز دي هغه زموږ سره نیوکلیس کنټرول کوي بل چې کوم دی دا سټور کوي جینیټک انفارمیشن لایک ډي ان اے ان آر ان اے فارم کې اور ډي ان اے ریپلیکیشن هم دی کې اکر کېږي دا به ډیټیل سره ډسکس کوو داسې زیات فنکشن د دې نور هم دي مایټوکانډریا دا مایټوکانډریا چې کوم دا دې ته پاور هاوس اف د سیل ویلی شي پاور هاوس اف د سیل دې ته ځکه ویلی شي چې په دې کې زموږ سره څه کېږي انرژي پروډکشن کېږي زموږ سره دلته میټابالیزم چې کوم دی هغه دلته مایټوکانډریا کې کېږي بیا دی ویکیولز یاد ساتئ چې دا زموږ سره دوه مین فنکشن د دې زموږ سره د ویکیولز یو دا فوډ سټور کوي یعنی چې کله سیل ته ضرورت وي د فوډ نو د سره آلریډي فوډ سټور وي چې کله ضرورت وي نو دا به سیل ته هغه فوډ ورکوي بل چې سیل کې کوم ویسټ وي نو هغه دا هم ځان سره سټور کوي او بیا د سیل نه څه کوي بهر کوي رایبوسوم چې کوم دی دا پروټین فیکټري ده اف دی سیل پروټین فیکټري دې ته ځکه ویلی شي چې دې کې زموږ سره څه کېږي پروټین جوړیږي په څه کې په رایبوسوم کې بیا دی لایسوسوم چې کوم دی په دې کې زموږ سره انزایمز موجود دي هغې ته ویلی شي زموږ سره ډایجسټیو انزایم دی کې موجود وي چې دا کوي زموږ سره سیلولر ویسټ وغیره چې کوم دی هغه دا څه کوي بریک کوي
دا جست زموږ سره چې کوم د دې ارګنیلیز یعنی کمپوننټس د هغې باره کې شارټ ډسکشن و، دا به ډیټیل سره مخکې مونږ ډسکس کوو. اوس راځو د سایټوپلازم فنکشن ته چې د سایټوپلازم زموږ سره کم فنکشن دی. یاد ساتئ چې د سایټوپلازم فنکشن کې زموږ سره اولنی څه دی، سایټ اف میټابولیک اکټیویټیز، یعنی دلته چې کوم دی زموږ سره میټابولیزم کیږي ځکه چې مایټوکانډریا الریډي موجود ده. بل زموږ سره دلته ګلایکولایسیس چې کوم دی هغه هم اکر کیږي سایټوپلازم کې، یعنی چې کوم شوګر دی هغه څه کیږي، بریک کیږي، ګلوکوز. اور سټور هاوس فار بایوکیمیکلز، دلته بایوکیمیکلز چې کوم دی هغه هم سټور کیږي، لایک کاربوهایډریټ، پروټین، لیپډز ایټسټرا، اماینو ایسډ، شوګر، ټیکشو نیوکلیوټایډز. بیکاز سایټوسکیلیټنز چې کوم دی په سیل کې چې کوم موږ سره فریم ورک موجود دی هغې ته ویلی شي سایټوسکیلیټن. دغه سایټوسکیلیټن چې کوم دی شیپ ورکوي څه ته، سیل ته. اور بل چې کوم دی پرووایډ سویټیبل انوایرمنټ فار سیل ارګنیلی، یعنی سیل چې کوم دی هغې کې چې کوم ارګنیلیز موجود دي نو هغې ته دا سایټوپلازم څه ورکوي، یو پراپر انوایرمنټ دې ته ورکوي چې کوم د ارګنیلیز دي دا خپل فنکشن هغه مینټین ساتي. Our most proteins are synthesized in cytoplasm. اور سایټوپلازم چې کوم دی دې کې زموږ سره زیات تر پروټین هم دا څه کیږي، سینتھسایزډ کیږي. دا جسټ سایټوپلازم باره کې و چې سایټوپلازم کې زموږ سره کوم ارګنیلیز موجود دي د هغې جسټ شارټ نیم اینڈ فنکشنز و. دې نه بعد موږ ون بای ون ارګنیلیز هغه په ډیټیل سره ډسکس کوو. سو تھینک یو.